بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، موږ د مورب قسمونه یکم دینه تصنیف پر راورسېدلو که نه، او په هغې کې موږ اجرا مو کړه ده. نو اعراب الحرف او اعراب الحرکت چونکې دا ډېر زیات لازمي دي. ماشوم سره په دې کې اجرا هم ډېره کوي، ماشوم به په دې باندې یکم دینه پوهه کوی. نو تاسو دلته کې راشئ، ګورئ المسلمو حاضرون. اوس چې تاسو ماشوم په دې باندې پوهېږئ چې المسلم لومبی ساده ترکیب، المسلم مبتدا حاضرون خبر، مبتدا سره خپل خبره جمله اسمیه خبریه. نو تاسو نن دا پوه شئ چې دا المسلمو مرفوع منصوب مجرور کې څه دی؟ مرفوع. د څه د وجې نه؟ مبتدا د وجې نه. بچې رب یې څه سره ده؟ ضمې سره ده، پیش پرې راغلی دی. اعراب الحرف د اعراب الحرکت، اعراب الحرکت کې ولې ضمه راغلې ده؟ دا ورته بیا اړه ورواړوي چې دا د په دې دماغ کو بالکل راسخ شي، مضبوط کینی چې دې دا پیش او دا ضمه دا وپېژني چې د دې د وجې نه مبتدا موږ داسې وایو. بیا ورته وایي حاضرون کې مرسره دغه شانتې اجرا وکړئ. بیا ورته وایي بچي چې دلته کې تا میم باندې پیش وي، نو دا ضمه دې پې ووي، نو دا د څه د وجې نه؟ المسلمو مرفوع منصوب مجرور کې مرفوع دی. نو رب یې څه سره ده؟ ضمې سره ده. دلته کې المسلمان حاضران دی راکوز کې تسنیه ده. نو ورته ګورئ چې د دې ضمې نه به په تسنیه کې چې کوم دی نو څه جوړېږي؟ الف جوړېږي. دا ضمه به چې کوم دی نو موږ الف سره بدلو. نو المسلمان کې به موږ په دې نون باندې اعراب نه جاري کوو، بلکې اعراب موږ په څه باندې جاري کوو؟ موږ به چې کوم دی نو په الف باندې جاري کوو. نو نون ته به نه ګورو چې نون مجرور راغلی دی. نو المسلمان مبتدا حاضران خبر، یعنې چې المسلمو دلته کې مبتدا جوړه کړو، مرفوع مو وي او په دې باندې ضمه ونه بیا پکار دی چې المسلما نو دا مو ویلې وي دغه شانتې که نه. خو نه نه، د دې او د دې فرق دا دی چې قدام دلته رفع چې کوم دی نو ضمې سره پیش سره ده، دلته رفع چې کوم دی نو هغه څه سره ده؟ الف سره ده. نو ماشوم به په دې باندې کوم دی دغه شانتې پوهېږي چې دا رفع به کله ضمې سره یعنې پیش سره راځي، دا رفع به کله کوم دی نو څه سره راځي؟ الف سره راځي. نو المسلمان کې رفع چې کوم دی نو الف سره راغله، او دا نون چې کوم مکسور راغی نو دا د تسنیه ده. د تسنیه نه چې د تسنیه نون بسي هغه به کوم دی مکسور وي. دا شان حاضران کې حاضرون کې رفع چې کوم دی نو ضمې سره ده، حاضران کې رفع چې کوم دی نو څه سره ده؟ الف سره ده. ښه همدغه ضمه ده، همدغه المسلمو کې چې میم باندې کومه وویله، دا په جمع مذکر سالم کې چې کوم دی نو ګورئ دا ضمه به څه سره بدلې شي؟ دا به واو سره بدلې شي. المسلمون. نو دلته کې المسلمون مبتدا، حاضرون ولا خبر، مبتدا سره خپل خبر جمله اسمیه خبریه. ماشوم سره په دې طریقې سره اجرا وکړئ چې المسلمون مرفوع منصوب مجرور کې څه دی؟ مرفوع. د څه د وجې نه؟ د مبتدا د وجې نه. بچې دا رفع یې څه سره ده؟ نو دې به وایي چې دا رفع دلته کې چې کوم دی نو څه ده؟ واو سره ده. واو راغلی دی، د هغې ماکه به چې کوم دی نو میم مضموم دی، جمع مذکر سالم دی. اعراب به چې کوم دی نو په څه باندې جاري کړو؟ په واو باندې به جاري کړو. او دلته بیا ورته د دې ځای وضاحت وکړي چې دلته کې المسلمونه کې نون کوم راغی، دا منصوب دی، په دې باندې زبر راغی. نو پکار خو دا وي چې موږ دلته کې څه ویلې وي؟ پیش هم ویلې وي. نو نون ولې چې کوم دی نو منصوب وي؟ نو دې ورته خپل ځان نه وي چې دلته کې په نون باندې موږ اعراب نه جاري کوو، بلکې اعراب چې موږ جاري کوو هغه په واو باندې جاري کوو، او په اخیرني لفظ ټکي چې موږ اعراب جاري کوو هغه په مفرد منصرف صحیح کې جاري کوو، لکه المسلمو کې جاري کوو. دا جمع مذکر سالم دی، دې کې د موږ د نون سره د اخیرني ټکي سره کوم دی نو څه کار نشته دی. موږ اعراب په واو باندې جاري کوو، او د واو د وجې کوم دی نو څه دی؟ دا اعراب الحرف دی، او مرفوع منصوب مجرور کې کوم دی نو مرفوع دی. رفع چې کوم دی نو څه سره راغله؟ واو لفظي ما قبل مضموم سره راغله. نو په دې باندې ماشوم څه شي پوهېږي چې دغه شان حاضرون کې چې کوم دی نو بیا چې کوم دی نو دې ته راغلی صار المجرمو تائبا. نو ګورئ المجرمو دا چې کوم دی د صار لپاره سره اسم دی، تائبا ولا خبر دی. صار سره خپل اسم خبر جمله اسمیه خبریه شوله. نو دې المجرمو کې چې کوم دی نو تاسو په دې باندې پوهېږئ چې ګورئ المجرمو میم باندې د کې ضمه راغله، مرفوع منصوب مجرور کې څه دی؟ مرفوع. رفع د څه د وجې نه؟ رفع څه سره ده؟ رفع چې کوم دی نو ضمې سره ده. نو صار المجرمان کې دغه رفع چې کوم دی نو په تصدیق موږ څه ته راکوز کړو؟ دا موږ الف ته راکوز کړو. صار المجرمان کې دغه رفع چې کومه ضمې سره ده یعنې کومه پیش سره ده هغه به مجرمان کې په تصدیق کې موږ الف سره راکوز کړو. او دغه شانتې همدغه رفع چې کوم ده دا چې کومه ضمې سره راغلې ده په واحد کې دا به په جمع مذکر سالم کې صار المجرمونه موږ به دا و ته راکوزه کړو، یعنې د ضمې په ځای باندې به په جمع مذکر سالم موږ څه وایو؟ و به وایو. نو ماشوم ده ووایي چې صار المجرمونه تائبین.
درې ترکیب وکړه نو صار فعل ناقص المجرمون والاسم تائبین والخبر صار سره خبر اسم او خبر جمله اسمیه خبریه دا مرفوع منصوب مجرور کې څه مرفوع د څه د وجنه د صار د اسم د وجنه رابع وجه څه سره ده رابع چې کوم دین وو سره ده هغه د وجه سره نون سره د من کار نشته لري خدای شان چې کوم دین تایبان دراولې تایبان مرفوع منصوب مجرور کې سره دا چې کوم دینو منصوب دي د څه د وجنه صار د خبر د وجنه تایبان کې دلته چې کوم دینو دا نسب څه سره راغلي نو دا چې کوم دینو فتحې سره راغلي دو زبر راغلي زبر سره کوم دینو راغلي نسب نو دا اعراب الحرف اعراب الحرکت دا اعراب الحرکت دی نو دا نسب چې کوم دینو په حالت د تثنیه کې چې حالت چې دا موږ تثنیه ته راړو او حالت نسبی او جری ته راړو نو دا نسب دا دو زبر چې کوم دین دا موږ سره بدل کو یا سره بدل کو یعنی په دغه کې چې کوم دی په تثنیه کې تایبن نو تایبنی په حالت طرف کې هودا تسنیه میګه علی ته ورواړو په حالت د جر کې چې کنه موږ د واحد د تسنیه جوړو حالت نسبی دی راړو حالت نسبی جری دا نو د دې دو زبر یا د زبر په دې معنی وبګي موږ سره ولوا دا به کوم دین موږ بګي یا راولو نو تایبن په دې معنی به یا راشتای بینه او دانو چې کوم دین د تسنیه راغی دا چې کوم دین سوري دا مکسور دی نو دا دو زبر با یا سره بدل شي دا شان کوم دینو په دغه کې یا لفظي ماقبل مفتوح سره په تسنیه کې یا نمخ کې چې کوم دین موږ بس وایو موږ به زبر وایو په تسنیه کې تایبین چې کوم دین مرفوع منصوب مجرور کې سره مرفوع دی د صدا وجنه مرفوع منصوب مجرور کې سره دا چې کوم دین منصوب دی د صدا وجنه منصوب دی د ساره خبر واقع شوی دی هغه چې دایره ته وایي چې د دې د نسب سره دی مرفوع منصوب مجرور کې هم منصوب شو او دلته کې دا نسب چې کوم دین دا سره راغی نو دلته کې دا نسب د دې یا سره راغی یا لفظي ماقبل مفتوح سره